النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء لأن حلولها في المحل ليس الحلول السريانية حتى يلزم لأن حلولها في المحل ليس الحلول السرياني حتى يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والكل ضعيف، أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة. ده جزء لا يتجزأ في إثبات كم دري دلائل قائم شوی و نو په دې باندې فلسفه رد کړل. ځکه فلسفه د جزء لا يتجزأ د اثبات نه قائل او متکلمین قائل. نو اوس دا غدري وانو رد کیا او په درې وانو کې د لومبني دلیل چې په اثبات د جزء لا يتجزأ قائم دا غیر شروع. د لومبني دلیل خلاصه دا و تاسو پرون ویلو چې یو کره حقیقي راوړل په سطح حقیقي مماس کا. نو د کره حقیقي دا مس چې راځي د سطح حقیقي سره نه په واسطه د یو جز سره راځي او په واسطه د دوه جز سره نه راځي. ځکه چې بیا وبکه خط بالفعل وي، خط بالفعل په کره حقیقي کې نشي راځي او دغه جز لا يتجزأ. والكل ضعيف، أما الأول يدعون بني دليل ضعيف ولأنه إنما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء. خبر تعالى زي ذا كي يدعون بني دليل خود کمزور ولي جزدا منما جدا كره حقيقية تا پسط حقيقي باني كي خودا ندا ملاقي شوا خود دا ملاقات په واسطه د جز نه دی بلکې په واسطه د نقطې دی او نقطه یو عرض دی. نو بیا معترض اعتراض کوي چې نقطه عرض شنو عرض خو خامخا د یو عین پسې قائمي کنه، هر عرض د عین پسې قائم. نو کله چې دا نقطه چې د کومې نقطې په ذریعه باندې دا کره حقیقیه د سطح حقیقي سره ملاقات شوی ده او د دې یو نقطه ثابته شونه دغه نقطه غیر منقسم او دا غیر منقسم نقطه به خامخا د یو عین پس قائمي او هغه عین غیر منقسم دي چې هغه څه شي دي جزء لا يتجزأ. نو بیا د جزء ثابت شو. نو د دې اوس دې جواب کوي ضرور لک صبر او ځان پوي. بهشکه دا نقطه د هر دا نقطه یو عرض دی او هر عرض د یو عین پس قائمي، ولیکن دلته دا نقطه چې دی جزء لا يتجزأ پس قائم شوی ده نو دا په طریقې د حلول سرایاني سره نه بلکې په حلول ترایاني سره قائم دي چې حلول جواری مرته وي. تفصیل د دوه قسمونو دا دی چې کله دا عرض د خپل محل سره قائم شي په داسې طریقې سره چې نفوذ پکې وکړي د هغې هر جز ته دې ته حلول سرایاني وي. د سرایان نه وته سرای اصلي یو څیز کې نه وته ده لکه دا سپینوالی د پيو په هر جز کې ورننوته دی. لونوالی او نبی د ګلاب په دې ټوله پاڼه کې ورننوته دی یا سوروالی واخله د دې ګلاب په دې ټول جز کې چې یو ته اشاره کوي دا بل ته اشاره متصوره. نو دا حلول سرایاني. حلول ترایاني دي ته وایي چې دغه عرض د دې عین په تمام اطرافو کې نی ورننوتي نفوذ نه کړي بلکې د یو جانب سره قائم وي. لکه نقطه دا رأس الخط دی او خط دا رأس السطح دی او سطح چې دا رأس الجسم التعلیمي ده. اوس دا نقطه په یو سر د خط کې قائمه ده، د خط پسې قائمه ده او دا نقطه په دې خط کې حلول نه کړي بلکې دې په یو طرف پسې دا نقطه قائمه ده او دې ته حلول جواری وي. پېښه په د جار نه وته دی او یو ته حلول ترایاني وي. نو ستاسو خبره
چې دا نقطه به خامخا یو عین پسې قایمیږي نو چې کله د دې نقطې تقسیم نه کېږي نو دا چې کوم محل پسې قایم ده د هغې تقسیم به هم نه کېږي پس جزء له یتجزا ثابت شوي دا خبره د هغه دی کې چلیږي چې کوم دی کې حلول سریاني او چې په کوم دی کې حلول تریاني لکه دلته چې دا کره حقیقیه د سطح حقیقي سره ملاقات شو په واسطه د نقطې په واسطه چې دا ولدا چې نشته خلاصي پسند وای په ما کې خراب موږ ته په څه وخت ورډوب شو تاسو نه خپل سر زه ته ورسته نه دا ولې خراب اوس هغه شی وره د دې وسره مې سره مسؤل نه تاسو مسه کوي چې مسه خو ده اجي په کومه یا تاسو ها نو په دې مقام کې حلول سریانی نه چې ستا خبره ثابت شي حلول سریانی د نقطې د جزء لا يتجزا په هر ګوت څه چې کوم دی ورنوتی و نو عدم تقسیم د نقطه و مستلزم و عدم تقسیم د جزء لره و دا حلول سریانی نه حلول سریانی نه حلول جواری نه ځکه دا نقطه خو راس الخط او دلته چې دا کره حقیقي ملاقات شوی ده د سطح حقیقي سره په واسطه د دغه نقطې باندې او نقطه راس الخط نو حلول تریانی دلته ثابتي حلول جواری ثابتيږي او په حلول تریانی کې داسې نشته چې د عدم تقسیم د نقطې په وجه به عدم تقسیم د محل شي دا ستا خبره خو دې منم خدا په حلول تریانی کې نه دی په حلول سریانی کې دی او دلته حلول سریانی نشته تریانی د جواری خبره باندې پېښ وي دا د دې رد حاصل ګوره ورته اما الاول ولانه انما يدل على ثبوت النقطه چې دا لومبني دلیل دلالت کوي په ثبوت د نقطه باندې چې دا کره حقیقیه د سطح حقیقي سره مناقض شوی وهو لا يستلزم ثبوت الجزء او دا نقطه خو عرض دی او جزء خو عین دی لهذا دا نقطه مستلزمه نه د ثبوت د جزء لره لان حلولها دا عبارت دفع د غبل اشکال جناب دا یو عرض خو مخامخه محل پسې قایمیږي نو عدم تقسیم د نقطې باندې دلیل وي د عدم تقسیم د محل او د جزء لا يتجزا دغه جواب درکې چې ګور استاد خبره به الف ثابتې ده کو جردل ته حلول سریانی وي او حلول سریانی نشته بلکې حلول سریانی لان حلولها في المحل ليس الحلول السرياني حلول په محل کې حلول سریانی نه دي حتی يلزم من عدم انقسامها عدم انقسام المحل تر دې چې لازم شي عدم انقسام د نقطې نه عدم انقسام د محل او اثبات د جزء لا يتجزا راشي دا لومړی دلیل باندې اعتراض اور باندې پېښ وکړه خو دلته موږ د فلسفه ته جواب ورکړو دا جواب زموږ ذوقي دی او هغه دا دی چې اول ځتا سره دا خبره نه منو چې دا کره حقیقي دا ملاقات شوی دا د دغه سطح حقیقي سره په واسطه د نقطې بلکې دا په واسطه د جزء سره ملاقات شوی دا عرض کې دونه طاقت نشته چې دا دروغه کره حقیقي د بل شي د ملاقات یو ذریعہ جوړي پېښ په عرض کې دا طاقت نشته چې زه نقطه راواخله موردونه غټ سي د پاره سبب جوړ کړي حقیقي او غټ سي دی او سطح حقیقي او غټ سي دی کره حقیقیه چې په سطح حقیقي باندې ملاقاتین نه خامخا به دا درک څه غواړي جزء غواړي او دا جزء لا يتجزا ځکه دوه جزء په کې نشي برس کوله بیا به ختم الفعل لاشي واما الثاني والثالث دویم دلیل او دریم دلیل باندې رد کړي دویم دلیل تاسو ته په اثبات د جزء لا يتجزا ویلو چې کوچري د جزء لا يتجزا ثابت نشي نو بیا به علم د جبل او صغر د خردلی دا ثابت نشي بلکې دوه تقسیم بکیږي لا متناهي نو بیا به خردله برابر شي د جبل سره خامخابه د خردلی د اجزا په یو ځای باندې ودرېږي زرو او د قجد لا يتجزا او د غرد اجزا به ډېری همدا وجه ده چې جبل عظیم دی او خردله صغیره دا دلیل تاسو ویلو او دریم دلیل هم دا ویلو چې موږ دا فرض کړو چې الله پاک د قوت نه فعل ته د تمام اجزا رو باسي نو اخري جزء چې کوم رو باسي نو آیا دې مزید تقسیم کیږي او کنه کیږي نو کېږي نو په کار د شوی کې الله پاک څنګه موږ دا فرض کړی و چې
الله پاک به د جسم تمام اجزا د قوت نه فعل تر وبس او یا باندې کېږي چې نه کېږي نو د قدرت تعلق د دې محل سره د شي راتلی او دې کې او مزید تقسیم نه کېږي او دغه جزئیات اجزا مېش وکړو نو دا دوه دلیل ویلو نو په دغه دویم او په دریم دلیل باندې دوه قسمه رد کوي یو رد به اجمالونو کې په دوانو په دویم او په دریم او دویم رد به تفصیلونو کې په دویم دلیل باندې ځان نه او په دریم دلیل باندې ځان هر چې اجمالا رد دی نو هغه دا دی چې جناب ستا دا رد چې واقع کېږي دا د نظام معتدلي په مذهب واقع کېږي ځکه د نظام معتدلي مذهب دا و چې جسم منقسم د انقسامات غیر متناهیو ته بالفعل او د فلاسفو مذهب باندې دا رد نه واقع کېږي ځکه هغوی دا جسم منقسم دی په انقسامات غیر متناهیو بالقوه بس لا يقف على حد د دې تقسیمات د قبیل لا تقفون دي په یو ځای باندې دې تقسیمات نه ودرېږي نو استاد رد چې متوجه کېږي نو هغه چاته متوجه کېږي چې څوک دا انقسامات غیر متناهیو بالفعل قائل دی او څوک دی نظام او چې څوک د انقسامات غیر متناهیو بالقوه قائل دی نو هغه خو لا تقف بحد قائل دی هغه د استاد رد نه متوجه کېږي پېښ واما الثاني والثالث فلان الفلاسفه فلاسفه يونان چدي لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء غير متناهية بالفعل لا وصل ولا جديد أنا وجد الجسم مركب ده أجزاء غير متناهيون بالفعل فإيش فإنها غير متناهية بس فقله بل يقولون بل كذا فلاسفوي إنه قابل للانقسامات الغير متناهية كذا قابل للانقسامات غير متناهية ولا را أقول هذا نفس جزء فكونه ولدي ذا جزء قايل سيوي ذاتي وإنه قابل لأجزاء لانقسامات أجزاء غير متناهية أجزاء لا فتفكرون ماسكا ولي يبقى هذا جزء الأجزاء قايل نو ساري وخيار وسلف سيوي جاهود ذي قايل لشين لا جسم جدينه إنه قابل لانقسامات غير متناهية دا منقسم كيجي بانقسامات غير متناهية وسر بالقوة وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا فذيك اجتماع أجزاء سرشتنا وإن دي ذي خبر فرش ده إجمالا ردوكو بدوين وبدرين دليل زوجة اوس تفصیلا رد کی خو جواب درکو تفصیلا رد دادی چې ګوره دا جبل عظیم دی او دا صغر دا خردله صغیره ده او دی باره کې تاسو دا ویلو چې د صغر اجزا لږ دي د خردله اجزا لږ دي ځکه دا صغیر دی او د جبل اجزا کثیر دي ځکه دا کبیر دی او د دې خردله اجزا په یو ځای ودرېږي چې مزید تقسیم به نه کیږي دغه جزء له تجزا دي جناب دا صغر او عدم چې دی دا د هغو د ذواتو سره کار نشته بلکې دا د مقدار سره کار د صغر او د عدم د یو جسم د هغې د اجزاو سره کار نشته بلکې دا د مقدار سره چې کوم دی تعلق ساتي لکه ګوره پنبه چې ده دا ډېر غټ وزن ډېر غټ چې کوم دی ډمبر لري دا عظیمه ده او د دې په مقابله کې دړۍ کاڼه کېده پوه شوې نو دا د دې نه صغیر دی نو د صغر او د عدم دا تعلق د مقدار سره دی او مقدار چې کوم دی عرض دی دا د ښکته ذواتو سره نه دی او ستا خبره خو به اله ثابتې دی کو چې د صغر او د عدم تعلق د ذات سره وي نو جزء له تجزا خو عین دی او ذات دی نو اله به جزء له تجزا ثابت دی مش بګا نو رد کې سويه وانما العدم والصغر باعتبار المقدار القائم به اذا عدم د جبل او صغر د خردلی په اعتبار د هغه مقدار سره د چې عرض دی او قائم دی به په چا پورې په دې جبل پورې یا په خردلی پورې به کې د ضمیر کل واحد منهما ترجه دی پېښ هر یو واحد د جبل نه د خردلی لا به اعتبار کثرت الاجزاء وقلتها په اعتبار د کثرت الاجزاء او قلت سره نه دی دا تاسو په دویم دلیل باندې را وکړو لیکن موږ د دې جواب ورکړو جناب دا زیادت او نقصان چي دي چې جبل کې زیادت دی او خردله کې نقصان دی دا موقوف کول په عرض باندې دا زموږ عقل نه لري زیادت او نقصان چې همیشه چې کوم دی موقوف کیږي نه په ذات تشی باندې موقوف کیږي او د ډمبر په سره اعتبار نشته چې دا مالوش ډمبر ډېر دی او دا دینه لکه سیر مالوش دی هغه ډمبر ډېر دی او د په مقابله کې دړې کانې دا هغه ډمبر لګ دی دا هغه جسم لګ دی د ډمبر خو اعتبار نشته خبره باندې پېښه اصل اعتبار داغه عین وي د وزن همدا وجه ده چې سیر پنبه به تا ته ارزانه ملاوي جو دړې کانې به تا ته په قیمت کې ګرام ملاوي نو
حیثیت چاته ثابت شو ذات ته ثابت شو لہذا دا ته چې کوم مقدار قایمه پېښ به د دې عین سره نو دا مقدار د عرض دی او عرض تابع وي د چا د عین نو چې کوم حکم د عین وي هغه به د عرض وي او یا داسې ووایه چې دا دمبر چې دی دا ته قایمه عرض پورې او عرض د موقوف دی په عین باندې نو چې زیادت او نقصان ته د عرض سره متعلق کې د دې په نسبت اولاد ده چې دا زیادت او نقصان ته متعلق کې د عین سره نو دې کې دا و درې چې کوم دې کمزور دي پېښ به یعنی د دمبر د زیادت او نقصان د دې قیام په مقدار پسې چې عرض دی دا قایمول ناروا دي بهتره نه ده اولا او بهتره ده چې دا زیادت او نقصان چې تا موقوف کړي په مقدار او په عرض باندې دا موقوف کړه په ذات باندې دا ډېر بهتر شي ځکه زیادت او نقصان وړو کې خبره نه ده نو ته وړو کې خبره څنګه پاره قایمه دي مثال دا چې دغه دا چې د اسمان تخفیف چې د اسمان ما راټینګ کړي چې د اسمان راټینګولې شي چې د اسمان چې د اسمان باندې بس حیثیت ده نو یو غټ سیستم په عرض باندې څنګه را قایمه او راټینګي چې د زیادت او نقصان دی بهشوه نو په کار د زیادت او نقصان ته په مقدار باندې موقوف کې چې عرض دی په نسبت اولاد ده چې د عرض په چا پسې قائم دي چې غزاد ته د زیادت او نقصان په هغه باندې قائم کا نو چې په ذات ته قائم کو نو جو درې د اضافه ثابت دي دویم دلیل پرد باندې پیښ وکړه هغه وګوره دا خبره هم دې اکثر عاشور کې نه ملاوي او دا جواب ما د کم ځای نه کو تام نه ته الفرائد دمو الفرائد د ابن ابي شريف چې دی چې د ابن حمام شاګرد دی د کتاب سره لیکل اوله لیکل شي تاسو خالي والافتراق ممكن لا الى نهايه فلا يستلزم الجزء دا اوس دا غدرین دلیل مخالفت کوي موږ دا وایي چې یاره د قوت نه فعل ته چې کوم دی خبره الله پاک رئیس دی د اجزا د جسم نو اخره کې یو جزء بداسي چې هغه سره په قدرت تعلق ناراضي نو هغه به محال ځکه د قدرت تعلق د ممکنات سره دی او د محالات سره نه دی نو اقا جزء چې مزید تقسیم محال نه فرضاً او عقلاً ذهناً او خارجاً د وجود له اجزا دی موږ دا ویلو نو دې دا وایي دا جواب کوي والافتراق ممكن لا الى نهايه رول د اجزاء تقسیم کول لا الى نهايه پوری ولا يستلزم الجزء بس روان به تقسیم نه جزء نو مستلزمي نو موږ جواب کوي چې رول د تقسیم چې روان نو دا یو فزول کار شو کنه او الله پاک د فزول کار نه چې کوم نه پاک دي کنه بل دا چې موږ دا فرض کړی دی چې د دې جسم تمام اجزا به د قوت نه فعل تر وباسي نو دا د فرض خلاف شو کنه فرض خدا وجه د جسم اجزا به د قوت نه فعل تر وباسي مخابه اوس فعل تر وباسي ولې موږ فرض کړی دی لہذا اقا فعل ته چې وباسي نو هغه جز کی مو خبره کوو نو دا هغه نه بجد له اجزا ثابتيږي چې موږ قبل دلیل کې وې لہذا دا دریم دلیل چې دی ضعیف کول کوشش کړی دی نو دا کوشش ناکامه ده خبره باندې پیښ وکړم اگر چې د جد له اجزا په اثبات کې نور علماء خبرې کړي پیښ وکړه چنانچه حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي سے بھی پہلا تقریر کو چاہتے تفوز کو جی د قرآن و حدیث نه جد الاعتداء اثبات شتا او د فورن دا آیات وی اذا مزقتم كل ممزق ورته آیات کیو ګوره اذا مزقتم كل ممزق وکړه چې تاسو ټوکړي کې شي په هر ټوکړي سره نو اذا مزقتم كل ممزق کدا کل تاکید او ممزق د باب تفعیل نه دي کې مبالغه ده نو چې کله دي کې هغه انتهایی د تمزیق راشي نو مطلب دا دی چې د جد الاعتداء ثابت دي پېښو یو ځای ته به تمزیق داسې راشي چې مزید تقسیم به نه کېږي او هغه مزید تقسیم چې نه کېږي چې هغه کې کل ممزق راغی هغه جز الاعتداء دی پېښو به نن سبا ساينس والو د موافقت کوي اگر چې لیک په تغیر سره ساينس دا وایي چې د انسان د جسم په دې کې اټمز دي اگر چې په دې اټم کې ځان له بیا د درې سيزونه دي ثابتي او تقسیمي کوي اگر چې دغه تقسیم دي په تجربه باندې کړی دی یا دوی چې کوم دي داسې کړی دی خو به دې سره قوي دلیل نشته ځکه نن سبا د ساينس تمام بنیاد هغه په شک باندې ځکه دا سوفیستایي فرقه پیدا شوې ده ساينس چې ولر نن سبا په شک باندې یعنی هغه د مشاهده قائل دی د مشاهده رشاد شک کوي او په دې مشاهده کې شک کوي ځکه عمده وجه ده چې په سبا باندې د مشاهده چې کوم کړی دی خلاف بل تجربه او په بل سبب باندې دغه خلاف بل تجربه دا رینی ډیکارت چې دی چې مشهور یورپی سړی دی دا فرقه سوفیستایي سره تعلق ساتو د لادری سره تعلق ساتو دوی د ما پارس کې شک هغه کویږي دا خدای سره غایت دي دا خبره ته متعارف او ندی یورپی نو بواله دا بل د یونیورسيټي او پروفیسور سره ناست ما سره د تکړه مرګره دی عالم
ناغه ما ته وی چې مولوی صاحب په یونیورسيټو کې کوته د فلسفه او د جدید الحاد رات کې نو شرقایي مضبوط و ویل پکار دي طالبان بیا ما د امریکای د یو پروفیسور خبره وکړه مسلمان دی او ډېر ښه مطالعه لري د ملحدینو په رات کې شعیب ملک وینم دی بیا شعیب ملک یو پیروي ماته وی چې تاسو د اکثر ز طالبانو ته علماء او ولشاب پړوم چې کوم کالج نو سو تلل شي نو دې ته پوسو کوم چې تاسو شرقایي ویلې دي بیا غیر راته چې او ویلې دي چې بیا دې پکې ته پوسو نو کوم نظیر وي ټول ایزو ته دا تاسو څنګه ویلې یو د خدای ظالمانو دا کتاب وای د امریکای یو عالم د هندستاني مولانا یاسر ندیم واجدي په انټرنیټ باندې شته هغه د ملحدینو خو زبردست رات کې تکړه سره هغه د فروز قانون د طالبانو یو کتاب راوختي یګان روزګار شخصیت کا احوال مطالعه پس شي هغه کې د یاسر ندیم واجدي چې کوم دی حالات تاسو ګورئ دا مضمون هغه کې هغه لیکلي چې زما په جون کې د ټول نغټ انقلابي کتاب هغه چې په دیوبند کې ما ویلو هغه شرقایت دی کتاب مال په امریکا کې ډېر غټه فائدہ راکړه د جنن د ملحدینو خلاف لګیم د اسلام دفاع کوم هغه دې کتاب په برکت باندې خبره باندې کوي کنه نو دا سيزونه چې وې او دغه جوابونه وګورئ ذهن لرغړه ورکي بیا به ذهن کیږي په ذهن مثال امام علی سنت مولانا سرفراز خان صدر سے ابراهیم الله فرمایل د ذهن مثال لره بړل چې نه راکاږي دا په ځای ولاړ او چې څونه راکاږي دا راخل قبلې بهش په ذهن له چرګړه ورکي دې سره ذهن کمزوري کیږي نه دي کې چلا راځي بهش په او دا خبره کول چې زما ذهن کمزوري دی دا سړی خدا څخه تول پکار دی دیوال له ذهن راځول پکار دی ذهن له زور ورکوا دا د ربړ مثال دا بنور مبديږي او الله پاک واستا په ذهن کې څه خبره باندې بهش وکړه خالي بهرحال ته قدرت وانه دلایل ضعیف کړو بیا د امام رازي خبره کړې وی چې د جدل اعتزاء ما عرض دا کو د عبارت تر استراد چې د جدل اعتزاء په اثبات باندې زموږ نور علماو کتابونه لیکلي ناشنا خبره تکوم چې محب الله امام محب الله صاحب د سلم او صاحب د مسلم ثبوت د جدل اعتزاء د اثبات تبرع ورساله لیکل ورو رساله نه ملاوي مولانا سید سلیمان ندوی سے بود علامه اقبال په ماس کې خط کتابت شوی دی چاپ شوی علامه اقبال د یو خط کې لیکي چې د امام رازي مباحث مشرقیه پکاره او د هندستان پرامپور مکتبه کې شته مولانا سید سلیمان ندوی سے طریقې چې یو کاتب ولګاو چې دینه مال یو نسخه تیار کړي زه بوله پیسې درولې نو بیا د بل خط کې لیکلي چې بس ماته مباحث مشرقیه د امام رازي ملو شو غو مطالعه دا علامه اقبال او بیا د بل خط کې لیکلي خطونه چاپ شوی لاهور نو چې زما د محب الله بهاري صاحب د مسلم ثبوت او صاحب د سلم د جدل اعتزاء په اثبات چې کوم رساله دا پکاره نو دلته هم ملونه شو یدي چې د هندستان چې د مکتبو کې ملو شي او غالبا چانه دا ملو شي مخودات نه خبره باندې پېښ وکړه نو اکابر په دې باندې بارحال کتابونه لیکلي پېښ ها امام رازي رحم الله چې د دوه طرف ته دلایل ته وکړه داغه زما اوس په دې کې شک دی چې د جسم ترکیب د حیولې د صورت جسمی نه دی کنه د جدل اعتزاء نه دی لہذا ته پکې توقف کوم خو یا ساته چې امام رازي دا وایي چې پکې توقف کوم چې ماته دا پته نشته چې د جسم ترکیب د جدل اعتزاء نه دی او کدا صورت جسمی او د حیولې نه دی نو هغه کو دا منی حیولې نو ګوردا به حادثه علامه بیجوري سے لیکلي په حاشیه د شرقایت کې امام رازي د جسم ترکیب د حیولې نه د صورت جسمی نه اومني ور قدیمه بینه منی ورنه قدم د حیولې منل خو کفر دی امام رازي خو دا اهل سنت امام او لوی شخصیت د مسلمانانو نه کې د دې قائل شي نه باندې د حدوث قائل دي لکه د روح او تجرید قائل لسوق امام غزالی د بوسی لیکن وسره د د حدوث قائل روح متعلق خبره تیر شوی ده دا خبره بدلته یله کوم مسله باندې پېښ وکړه واما ادله النفي ايضا ولا تخلو عن ضعف بند ضعف نه دی خالي یو ضعف دی او ضعف دا ضعف معنوي اشیاء کې استعمالي کی ضعف معنوي اشیاء کې او ضعف عام دی په عیني سيزونو کې لکه د دیوال کې ضعف دی او په معنوي اشیاء کې لکه د دلیل کې ضعف دی نو ضعف عام مطلق دی او ضعف اخص مطلق دی یعنی کوم خبره پوهیږي ولهذا مال الامام الرازي في هذه المساله الى التوقف ذي وجنه امام الاجل امام الرازي رحمه الله په دې مسله کې توقف تمایل شوی دی او تاسو ما دغه وجو ان شاء الله فإن قيل هل لهذا الاختلاف ثمرة قلنا نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات الفلاسفة. دا اوس مدرج اعتراض کوي
یو شبه قایمي آیا د دې اختلاف څه ثمره شته چې تاسو دې پسې نښتئ دا خو هسې د ویښته نه پوستکي ایستل دي بیا شپه پنځه وتې نه ولې نشته د خدای ساده که د جسم ترکیب او د جزء یتجزا نه ومنې د دنیا او د عالم حدوث به ثابت شي او د حشر اقرار به ثابت شي د عقیدې د آخرت اقرار به ثابت شي د انبیا کرامو د رسولو اثبات او د هغې د معجزات اثبات به وشي او که د جسم ترکیب د حیولي نه صورت جسمي نه ومنې نو دا چې په کومو دلایلو راځي نو هغه دلایل به ومنې او هغه دلایل د اسلام بالکل خلاف دي چې لا يصدر عن الواحد الا الواحد او دا غرنګ نور دلایل او بیا چې دا ومنې نو قدم د حیولي به ومنې قدم د عالم به ومنې او قدم د عالم شرک دی او بیا دې سره د علم الحنسي هغه باطل دلایل چې دي هغه به ومنې نو د اسمان هغه خرق او التیام به نه قبلې حالانکې مسلمانانو چې اصلا اسمان چې د خرق او التیام قبلې خرق کولاوېدل التیام را جوړه پیغمبر علیه السلام چې معراج ته اسمان دروازه ورته کولې وشوه که نه بیا ورته بنده شوه که نه اگر چې په دې کې دا ساینسدانان په ګډوډ سره ساینسدانان وایي د اسمان چې دی دا یو جسم نه لري بلکې دا نیله رنګ چې ښکاري دا زموږ د نظر انتها ده بیا شوه دا زموږ د نظر انتها ده او بیا وایي موږ دغه تحقیقي خبره کوو چې موږ یو دوربین ایجاد کړی دی چې هغه دوربین کې وګورئ نو 1,00,000 نوري سفر په فاصله چې کم شي یا 1,00,000 نوري سفر د رڼا سفر ډېر تیز وي لکه څو سکندو کې یا څو منټو کې د انوار د رڼا چې کوم د ځمکې ته رارسي او دا په کروڑو کیلومتر باندې ده پوه شوې نو 1,00,000 نوري سفر په فاصله چې یو شي دغه دوربین ویني وي دا دوربین چې موږ ورته دغه کړو اسمان بس دغه نیله اسمان دی اسمان دی وي دا دې دلیل دی چې د اسمان دپاره جسم نشته نو موږ ورته د کتو اولاده دا نو 1,00,000 نوري کاله سفر ول دوربین چې دا د الله تعالی د کائنات مخې ته څه شی دا څه شی دی هېڅ شی نه ذرې به مقدار او دا څه شی ته د کام معمولیتې پورې د دې 1,00,000 نه چې کېدای شي 10 لکه په فاصله باندې دا کاله په فاصله باندې اسمان لري علامه محمد بن عبدالکبیر الکتانی سے یو واقعه لیکلې یو روایت ذکر کړی چې حزقیل علیه السلام دا یو فرشته د اوم اسمان د پاسه وی دې په زړه کې الله یو کړه واچو چې عرش ویني وی د اوم اسمان د پاسه روانه شو او د دې فرشتې 1,00,000 وزرې دي او د یو وزر نه والا بل وزر ته د 500 کالو سفر وی دا د بره د اوم اسمان د پاسه روانه شوه یو زر کاله سفر وکړو 2,000 کاله 3,000 مسلسل روانه 1,00,000 کاله سفر یې وکړو ایله د عرش د خپو ته ورورسېد دا د اوم اسمان د پاسه حال پوه شول نو ته د الله کائنات څنګه په دې خپل ذهن باندې چې فضول ذهن دی او دومره ورکوټ یعنې د عالم ذرې به مقدار ده ته په دې باندې د الله پاک د کائنات ترې دا داسې شوه چې لکه دا پیالې ده پیالې او ته څوک درته وایي چې بحرالکاهل ټول په دې کې راولي یا د کراچۍ ټول سمندر به په دې پیالې کې راولي دا ممکنه ده دا د محالاتو نه ده نو ته خپل به د قاصر فاطر او ضعیف ذهن کې څنګه د الله د عظیم کائنات راولي دا دنیا څومره غټه ده د دې دنیا نه 13,00,000 ګونه غټ الله دا نور پیدا کړی الارض ځمکه د دې نه الله پاک 13,00,000 ګونه 13,00,000 ګونه ډېر غټ شی دی ګوره چې 14 لکه دنیاګان را یو ځای کې بیا هم د نور غټ دی الله اکبر سبحانه ما عظم شانه د ستا د سینس د دلایل دا زه دونه نه منم دا خو ستا د فاطر د دې کمزوري ذهن تابع دي ته څه شی نه نو ستا تجربات به څه شي پوه شوې بېګا ما په یو ځای کې د ساینسي تجربات رد وکړو یو ګداره د سوال جواب وکړو دا خلک به دې خراب کړي ما دې غین ته به هم نشي دا په دوه مرازي ما به خراب کړي ته ما ته دا نیوټن کېنوه چې دا تمامې تجربات مې د غلط ثابت نه کړو ما دا وکړو ګوره د دې هغه تجربات موږ منو چې د اسلام موافق چې اسلام مخالف قسم په خدای کوم منم منو بیا را باندې څنګه زه د رسول سلم بډای نه کینم خو په دلایلو به سره باس کوم زما د وحی دلیل دونه مضبوط دی چې د عقل فاطر په نسبت باندې یو په کروڑو مضبوط دی د کم ځای باندې د ذهین ترین انسان د عقل انتها او چې د هغې نه بره د وحی علم شروع شي څنګه د دې خبرو تابع شي تاسو په خبره باندې پوهېږئ نو وایي فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة د دې خلاف کله کله به داسې جوش وایي هغه یو
کس راغی بیا وروسته مسلمان شو وخت کافر و پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کېناست وي د خوا او شاته ملګري دي چې د تکلیف در باندې راشي ټول به ته تښتي یو هم درسره ټینګېده د ابوبکر صاحب ناست د غوسې نه سور شو وي سست بدر الام د مور دا شی دی وچوپه دا د ابوبکر صاحب وایي او دا د بخاري روایت دی بخاري روایت دی د دې مطلب دا چې کله کله جوش کې دا خبر وځي ګورې څه داسې ویل قیل هل لهذا الخلاف ثمره د دې خلاف ته ثمره شته او دا خبرې ګورې زموږ دپاره اخلاص دی بار ونسي د خلکو ججوري وړي دي اوس خام دي پېښ شو بدبودار هم هل لهذا الخلاف مطلب مې دې ټول اسخان شوي دي هل لهذا الخلاف ثمره دې اختلاف ته ثمره شته قلنا نعم ورته او في اثبات الجوهر الفرد نجات بنوای نجات غلط دی نجات او په اثبات دلته دی مقصود ته ورکړي بس ټوخه تیرا شو خجي قلنا نعم في اثبات الجوهر الفرد نجات عن كثير من ظلمات الفلاسفه په اثبات د جوهر فرد کې نجات د ډیرو ظلمات د فلسفانو د تیارو د فلسفانو او نن سبا د ساينسدانانو د خبرې چې د ظلمات دي ډیرې چې د اسلام خلاف مثل اثبات ومثل کې مولا علامه جوهر الدنتاوي هغه تفسیر ولیکو جواهر القرآن دا شیخ غلام الله خان صاحب رحمه الله نه علاوه تفسیر باطوله سجلوي د جواهر القرآن تفسیر موضوع دا چې څونه سنسي تحقیقات چې دي نو دا د قرآن نه ثابت دي د آیات نه ثابتولو کوشش کړي بنوري صاحب د محققینو په رد ودا دي څه غلط کار کړی سبب هم دغه سنسي کسره پاسې وي به د ما تجربه پرون داسې وونه غلطه شو دا پرونه غلطه ونه نه صحیح ده نو ته به د قرآن آیات سره صحیح پېښو نو دا تفسیر چې کوم دی د قرآن آیتونه چې په انتباه کړی دي سبب دا سنسي تحقیق غلط شو د قرآن آیات هم غلط دي دا غلطه ده قرآن د کلیات ذکر کوي د جزئیات ذکر نه کوي او غلطی ده هغه په دې کې غلطی ده قرآن آیت کې غلطی نشته پېښو به کوي قاضي نو مثل اثبات نه اوله و صورته لکه اثبات ته اوله کو صورت شي المؤدي دا صفت په ترکیب کې د اثبات لپاره دا اثبات چې مؤدي دی الى قدم العالم قدم د عالم ته ونفي حشر الاجساد ونفي حشر د اجساد ته وكثير من اصول الهندسه او دا غرنګي اثبات برازي د علم الهندسه د ډیرو اصول د علم الهندسه د ډیرو اصول دا اصل کې دي کثیره ته په ماخبر کثیر باندې دي قلنا نعم في اثبات الجوهر الفرد نجات عن كثير من ظلمات الفلاسفه او نعم في اثبات الجوهر الفرد نجات عن كثير من اصول الهندسه دي كثيره تفاعل كثير باندې ايش بنا اغا اصول الهندسه المبتني عليها چې بنا د باغی باندې دوام د حرکات د سماواتو چې اسمان له همیشه حرکت ثابت قیامت نشي راځي او دا غرنګي دا داسې نه چې نشته شوی قدم ولا ثابت دي او دا غرنګي اصول د انسان به ثابت شي هغه باطل اصول چې موقوف دي باغی باندې امتناع د خرق او د التیام امتناع د خرق او التیام چې اسمان خرق نه قبلې چې دروازه پکې جوړ شي التیام جوړښت نه قبلې چې دروازه بند شي خبره باندې پېښ وکړه نو دا ناروا خبرې به دي راځي اصل کې یو علم الالهي دی دویم علم الهندسه دی دریم علم موسیقي ده او څلورم چې دی هغه علم الحساب او دا ټول د کم تابع دي دا کم هغه شی دی چې فی نفسه تقسیم قبلیه دا د هغه اعراضونه چې فی نفسه تقسیم قبلیه بیا دا کم په دوه قسمه دي یو کم متصل یو بل کم منفصل نو کته کومه ګورې دی وخت ما ده ګورې کم په دوه قسمه دي یو کم متصل یو بل کم منفصل کم متصل هغه چې په هغه کې حد مشترک وي لکه یو خط راکړه د خط په منځ نقطه وکړه نو د دوه طرف ته چې کوم دی یو مرفاصله دا نقطه د دې خط لپاره حد مشترک وي دې ته کم متصل وي او کم منفصل هغه چې دغه لپاره حد مشترک نه لکه عادت چي مثلا 10 پورې عادت وای د دې په منځ کې حد مشترک نشته په توګه په پنځه دی نو په کار د چې دوه طرف ته عادت برابرۍ حالانکه یو طرف ته 4 دی بل طرف ته 5 دی نو عادت کې حد مشترک نشته نو اوس هغه کم متصل چې متحقق شي او متحرک کې د علم الهيئات وي الهي علم الهيئات وتوي او هغه کم متصل چې متحقق شي په ساکن کې د علم الهندسه وي او هغه کم منفصل دا بخاري نه یا بددي په دې مختلفو اجزاو کې چې توافق وي مناسبت وي او یا بنوي
که مناسبت وي دې ته علم الموسیقي وي او که مناسبت نه وي د دې په مختلفو اجزاو کې نو دې ته علم الحساب وي دا څلور علمونه شو خبره باندې پېښ وکړي لکه کم منفصل د اوازونو قسم د کم منفصل دی خو په دې اوازونو کې کم د مناسبت شته مثلا د ستار په یو تار باندې ګوته کېدنه ټنګ به وکړي په بل تار کېدنه ټونګ به وکړي په بل تار باندې کېدنه ټینګ به وکړي داسې ده که نه همدا خبره نه ده اوس تارونه یو شان دي اوازونه دې جدا جدا خېږي خو د دې اوازونو په منځ کې توافق شته همدا وجه ده چې را یو ځای کې نو یو ګانا دې جوړه شي ساز دې جوړ شي پېښ به کنه نو هغه کم منفصل چې د هغې په منځ کې په هغې په نغماتو کې څه ناسې توازن وي دې ته علم موسیقي وي پېښ به کنه او چې توازن پکې وي او موافقت پکې د سره نه وي نو دې ته ویلی شي علم الحساب لکه 1 2 3 4 پېښ به کنه د علم ریاضي او د حساب موضوع نو یې علم الهيئات بارکي هو العلم الباحث عن كم المتصل المتحقق في المتحرك وعلم الهيئة أو والبس علم الإنسان هو العلم الباحث عن كم المتصل المتحقق في الساكن ده شيء علم سدي علم الإنسان كنا والعلم الباحث عن الكم المتصل المتحقق في الساكن أو دريم دي والعلم الباحث عن كم المنفصل التي بين أجزائها مناسبتنا فهو علم الموسيقى فهو فن الموسيقى أو سلورم دي والعلم الباحث عن كم المنفصل الذي ليس بين أجزائه أي مناسبة فهو علم الحساب سلورم بيات كن بيش بي ندلت جدا علم الحساب ولا ندي أمانة وقابل علم الحساب باقي كتابنا وي أصول أقليدس هذا مشهور كتاب أصول أقليدس يا إقليدس دوانا وينش ده إقليدس دي رغد هندسي دير شوی د دې کتاب دی اصول اقلیدس او په خوا علماء وي خو څوک شوی دی څوک نه وي څوک پیژني نه او وفاق در نورم لګیا دی وداري راغست د خپل مضبوطه مخکې وي والارض ما لا يقوم بذاته اراد هغه شي قیام بذات ولني بل بغیره بلکې بغیر سره وي بأن يكون ارز د دې په د عین په مقابل کې والارض ما لا يقوم بذاته کې د معنا مراد هغه ممکن واخر لکه تم د ولعیانو کې معنا مراد څه ممکن اوسته او قرینه په سوا دغه د قسم د عالم نه ویل ولته کوم او عرض هغه ممکن دي چې قائم بذات نه بل بغیر بلکې د بل عین په سبب قائمي بیان یکون با تصویریه ده دې با تصویریه وی صورت پیدا ان یکون تابعا له چې تابع به له د عین په تحیز په تحیز کې یعنی په قابلیت ته اشاره کوي پېښ په نه دا هغه تعریف چې کوم د متکلمینو په نيز دی او د عرض دویم تعریف اوس د فلسفو په نيز کړي دام تیر شوی دی چې یادا سی وایا چې بأن يكون مختصا به اختصاصا نائت بالمنعوت على ما سبق یا د عرض هغه دی چې دا به مختص وي به په خپل مقام په خپل محل پسې په طریقې د اختصاص د نائت او په منعوت پسې لکه څنګه تفصیل تیر شو یا به د منعوت متحیز وي لکه عین شو یا بغیر متحیز وي لکه د الله ذات شو صفات شو دا په نسبانه د الله تعالی په صفات قدیمه باندې د اعراض او اطلاق کی پېښ وکړه اوس د یو بل خبره کوي ولې د اعراض دا معنا نه ده چې د هغه تصور ځان نه شي کولای تصور موقوف دی په تصور د محل باندې نه د اعراض ځان تصور کول شي لکه په دې ځان کې د سپینوالي ځان تصور تاکي محل نه ده دا وایي لا بمعنى انه لا يمكن تأقل بدون المحل الى ما وهم پېښ وکړي ولې د اعراض دا معنا نه ده چې تعقل دا غي نه ممکن بغیر د محل تعقل نه بلکې تعقل د اعراض ممکن دی بغیر د تعقل د محل نه بعض اعراض کې دا خبره منم چې دا غي تعقل بغیر د محل تعقل نه کیږي لکه ابوت ایو اعراض ده لارتو نو ابوت تصور چې کنه خامخا پکې ابرازي او ابنیت تصور چې کنه خامخا پکې ابن راځي او ابنیت یو اعراض دی پېښ وکړي نو بعض اعراض کې دا خبره منم چې تعقل دغه موقوف دی په تعقل له محل باندې لیکن په ټولو اعراض کې نه لکه سپینواله د دې تعقل موقوف دی په تعقل له محل باندې ستورواله د دې تعقل موقوف دی په تعقل له محل باندې پېښ وکړي نو دا شو نو دا کوي فإن ذلك انما هو في بعض الاعراض دا تعقل الذي شو موقوف په تعقل له محل باندې دا صحیح کیږي صرف په بعض اعراض کې چې هغه اعراض اضافيه دي لکه قوت او ابنیت شو خبر باندې پېښ قوت شو الګه پويګه تاسو کنه حاجی وای
ويحدث في الاجسام والجواهر او دا پیدا کیږي په اجسام او په جواهرو کې اعراض پس کې پیدا کیږي صرف په اجسام او جواهرو کې دا الله تعالی ذات د اعراضونو پاک دا یو خبره وکړه الله تعالی ذات د اعراضونو سور اعراض چې دي د الله پاک ذات او صفات پاک ولې اعراض حادث دي او دا په اجسام او په جواهرو کې صرف پیدا کیږي دا اوس دې په شرح کوي چې دا ويحدث في الاجسام والجواهر دا اعراض بره چې تعریف شوی دی نو دا د هغه تعریف لپاره حکم دی کنه دا هغه تعریف ته تمه ده نو بعض حضرات چې دا د تعریف ته تمه ده خدا به د هغه چاپلیز باندې د تعریف ته تمه یا چې د ما تشریح په ممکن سره ونه کی بلکې د ما تشریح په شی سره وکړي یعنی اعراض هغه شی دی چې قائم به ذات نه نو چې دا خدا اشکال دی پیدا شو چې شیخ الله پاک ذات تم ویل شي نظر وی ويحدث في الاجسام والجواهر دا ته تمه د تعریف شو چې وردا پیدا کیږي په اجسامو کې او په جواهرو کې او بعض حضرات وی چې نه والارض ما لا يقوم بذاته دي د پوره تعریف د ارض مکمل نه ولې د معنا مراد ممکن اغسته دي خبره ډیره شوګه نو ارض هغه ممکن دي چې قائم بذات بني بلکې قائم به بغیر پوری ورپسې رست ويحدث في الاجسام والجواهر ده بیان د حکم دی دا د تمه د تعریف نه ده خدا قول زیات بهتر لکه په ویګه تاسو کنه نو سویا ويحدث في الاجسام والجواهر قيل هو من تمام التعريف بعض حضرات وی دا تمام تعریف نه تاسو ته مو دا په وخت زمانه مراد سوال شي وایي احترازا عن صفات الله تعالی پېښو د پاره دې چې په دې کې احتراز نشي د الله د صفاتونو اسنه چې د عرض اطلاق د الله په صفاتو مراشي ځکه ضرور پسې وي چې ګوري د دې تتمه ده چې وایي د سبیل اجسام او الجواهر واخیرا دویم قول لا د زیات بهتر دی لا دا څنګه ده دا تتمه د تعریف نه ده بلکې تعریف مکمل دی لا يقوم بذاته باندې ولې زمانه مراد ممکن اغسته دی بل هو بیان حکم بلکې دا ويحدث في الاجسام والجواهر څه شی دی بیان حکم پېښو بګنه نو اوس د اعراض مثالونه ته بیانې آسان دي خاکل الوان و اصولها لکه رنگونه دا ټول اعراض او دا غي اصول نو د رنگونو اصول څه دي بعض وی چې دوه دي تور او سپین پېښو بګنه بعض وی چې دوه دي تور او سپین او بعضی سنن سبا تحقیق دا چې صرف تور د رنگونو اصل دا سپین هم د تور نور رنگونه سره یو دي چې تور لري سپینه خلک جوړ شي دې به ختم شي نو زبا سن ځان دا وایي تاسو زموږ چې دې خبره منل ضروري خو نه زده خرزه امر منینه تاسو به کې کوم باندې دې پرې پېښه به سواد او بیا زیات بهتر دي تاسو دا نه چې د سنس اره خبره غلطه ده کوم د کتاب او سنت موافقه د خو خبري زمونږ په کار دي بلکې الټا چې سنس کې څونه تحقیقات کیږي هغه سنځانه د الله تعالی د ذات قایل او دا غلطي خبري شي چې په دې خوله ولا واپس ورننه باس پېښه خالي حقیقت سواد او بیاض بعض وی چې د الوان اصول سواد او بیاض دي او بعض وی چې نه د دوه سره درې نورم دي پنځه د الوان اصول دي د تمام رنگونو اصول څه دي د پنځه دي وقيلت ودغه شو او الحمره دريما الخضره سلورما الصفره زيال پنځما او دا نور رنگونه په اشتراک د دې سره قائم دي ګلابي او فلانکی او ډنګري پېښه وکړه والبواقي بالتركيب تاسو ورته کنه ولا اقوان یو د اعراض وبل قسم چې کوم دي اقوان دي او خلوان تیر شو کنه او د اقوان سلور قسمونه دي اجتماع دم افتراق دریم حرکت او سلورم سکون اجتماع څه ته وایي د اجتماع تعریف دا دی چې وكون جوهرين بحيث لا يمكن ان يتوسطهما ثالث د جوهر په داس دو جوهر په داس انداز باندې کېدل د دوه جسمونو دوه جوهر چې په ماس کې دریم نشي راتلی لکه دا اجتماع ده ماته ګوره د دوه لاسونو یو ځای شو و د دوه لاسونو په ماس کې دریم نشي راتلی او بل دی افتراق او هغه کون الجوهرين بحيث يمكن ان يتوسطهما ثالث چې په ماس کې دریم راتلی شي لکه د لاس ما جدا کو دریم پکې راتلی شي کوي یو کنه یې چې د مقابل نشته خو راتلی شي پکې زه پکې شته او دریم حرکت دی هو كونان في آنين في مكانين هو كونان في آنين في مكانين او سلورم سكون دي هو كونان في آنين في مكان واحد بيش بكنا او دي اجتماع و افتراق د دوه نمونه نور ورکول شي اتصال او انفصال او یا دخول او خروج نو چې کله د اعراض دا قسمونه شو دا اقوان عرض دی او دا اقوان دا سلور قسمونه شو نو دې الله تعالی ذات او صفات پاک دي وکنه وسمه تیمیه سے بولی دا بدر تعارض العقل والنقل کی ویلی دي چې الله يتحرك متى يشاء ويسكن متى يشاء تاسو نه تاسو کو ابن تیمیه سے تایید چې په پټه سترګو کوي موږ ابن تیمیه سے تایید کو هغه معصوم نه ګڼل شي هغه پښه موږ له اخطاء له مساوي وله محاسن فنأخذ محاسن ونترك المساوي
پېښ به موږ مقدس نه ګڼو د غیر مقلدو په شان د مولانا دیوبند داسې دغه تفردات ماخلي او ښې خبرې واخلي اسلام خدمت یې کړی خو خبرو کې اصل پکار دی او چې کوم دی کې د غلطي شوې ده نو هغه خو ما لګه نو ته هغه معصوم جوړ کړې هغه ملي پېښ به او د اتمې سړی دی 728 کې د وفات شوی دی نو د هغه تقلید کې او د خیر القرون چې امام ابو حنیفه صاحب هغه تقلید کړی دی لکه پوهېږئ تاسو کنه ابن تیمیه صاحب ویلي چې په دار تعارض العقل والنقل کې یا موافقه صریح المعقول لصحیح المنقول دا یو کتاب دی په دوه نمونه یادي په شپږو جلدو کې مشته په یولسو کې مشته سویا مثلا دوه نسخې شته سوی الله يتحرك متى يشاء ويسكن نو قیام د حوادث وکړو کنه بشو به خبره کنه او دا غرنګي عمدي دا وی چې الله خارج عن العالم د خروج د افتراق نسبت وته وکړو کنه نو دا اقوان قیام وسرو کو اقوان اعراض او اعراض دي حدیث ته حوادث قیام وکړو کنه او چې حدیث ته قائم کو نو دې سره هغه مقام به دي حدیث کو ځکه کوم حال چې د صفت حال به موصوف لکه ستاسو صفت توخی دي چې پتا توخی راشي نو بدن دې وسره خراب وکړي تغیر د صفت مستلزم د تغیر د موصوف سره دا خبرې ځان په ور پېښو نو دې بعض خلک ما بارک دي د می خلاف دي لکه زه خلاف نه ما دا چې دا غلطي خبرې کوي دا یې خلاف او زه قدر کوم ادب کوم د بعضو بشانیم چې سور کافر وته پېښو بګم بلکې زه قدر او ادب کوم دا موږ خو خبرو ادب کوم وتعومي او دا غرنګي بل تعوم دی پېښو دم د اراده قسمونه دي وانواع وتسعه تعوم وصول سوريا ذائقه نهديه وهي المراره تريخوالي پېښو په لکه کریلا ور حرقته ازوال لکه مرچکی او مرچ والملوحه مارګین والعفوسه او دا پړسوب چې لکه روټي کې پړسوب وته راشي والحموزه او دا غرنګ تریواله لکه درېمبو والقبض والحلافه والدسامه والعفوسه والقبض دا عفوسه او قبض یو شی دا قبض معنا دا ده استا د جبه ظاهر او باطن یو سیز راټینګي لکه کچا کجوره دی وخوړه یا کچا املوک یعنی پارسی من دی وخوړه چې دا کچا وخوړه جو به راټینګي نو چې ډیره زیاته راټینګي دا قبض وي چې صرف ظاهر راټینګي باطن نه نو دا عفوسه وي پېښ په بګم خدا مې ذائقه ده او الحلاوه خوږواله او د سومته لکه چربې کې چې کوم د سومت وي او التفاحه او تفاحت لکه روټي چې خون پکې نه یو د روټي چې څنګه کیفیت یې نو دا نه قسمونه دي او دا د تمام ذائقو چې کوم دې څه شری اقسام دي بیا د دې نه د ټولو ذائقې مرکب دي چې د بادام خپل ذائقه ده او د پسته خپل ذائقه ده د کاجو خپل ذائقه ده د دې نه مرکب دي الکه پوهیږئ تاسو کنه ثم يحصل بسبب ترکیب انواع لا تحصى چې لا چې د آیس کریم دکان ته دا پکې منیلا آیس کریم نه دا پکې پېښوري دي پلان کې وډینګري پېښو او یا د ګلاب جامن او حاصلې کې په سبب ترکیب سره انواع لا تحصى تاسو د ځاسې ویم نه اعظم سید دوی استاد وای رانه ود نه خوړه وې دا ما چې له زاموري شي مېرانو نه خو څه شو اعظم سید ناس ته اعظم سید د جوړ رنگ د دې بدل کړو خو نه دی اعظم سید دوی استاګي د زامن بازار وړم او ته په دغه په غوسترګو ګوري رانه او به نه خوریا ور روایه او بل روایه دي څه شدي روایه دي وانواعها كثيره او د بویرو انواع كثير دي وليست لها اسماء مخصوصه او اسماء مخصوصه نشته پېښو او اسماء مخصوصه دغه په نسبت د مکان سره لکه خو لکه چې کوم دي تریو بوی چې دا مثلا د مالټې په نسبت یې خو بوی چې د سیو په نسبت یې د ګلاب په نسبت یې د ګلاب بوی یا مختلف چې کوم شي ته کوم محل ته نسبت کې نو بوی نه به هغه جوړه لکه د عود یې تر دی دا د عود ونه ته منسوب پېښو په یا شمامه الانبر د شمامي ته منسوب دي یا عنبر ته منسوب دي او یا چې کوم دي مشقي دا د مشق او محل ته منسوب دي نو خپل نوم د رنګور د بوینو نشته بلکې دا محل ته منسوب دي والازهر وزته یو بل خبره کوي والازهر ظاهر خبره ده ان مادر اكوان لا يرد الا الاجسام چې علاوه د اكوانو چې دي دا نه اړیږي مګر اجسام ته اكوان دا یو شی دي چې دا اجسام ته نه عیان مرکبات او جوهر فرد دوانو د کوم دی هغه اړیږي څه شي اكوان اجتماع افتراق او دا غرنګي حرکت او سکون دا جزء له تجزا جوهر فرد تم لاحقي دي شي او جسم تم لاحقي دي شي او د دې علاوه چې څونه اعراض دي هغه جوهر فرد نشي لاحقي دي صرف اجسام متلاحقي دي شي لکه خبره پېښ وکړه واذا تقررنا وسبب ان شاء څنګه خو کتاب یره خون کې کنه خون به هغه چاله ورکی چې ودني راغلي
او مطالعه کړی دی او چې مطالعه نه کړی دی په سر سترګو لاړ دی مو چې راوستاجو کله به سبق